رب کائنات مسلمانانو سره ډیره مینه کوي، بلکې هر بنده سره په یو درجه مینه کوي. دیو جن الله رب العزت د انسان د کامیابولو دپاره وقتاً فوقتاً انبیاء کرام را لیږلي دي. څوک چې په چا باندې خفه کیږي او هغه انسان هلاکیږي یا د هغه نقصان کیږي، نو کله ورته په خپله باندې خبره کوي چې هلکه دا کار دې سم نه دی او تا ته به نقصان ورسي. او کله عزتمندو چې دا خبره ونه مني، نو بیا انسان د هغه خپلو خپلوانو ته وایي هلکه دا سړی پوی کوي ګینې خراب به شي. چې هغه هم پوی نه کړي نو بیا یار دوست ته خلک وایي، بچو ته خلک وایي چې ګوره دا پلار دا رور دا فلانې په غلطه لار روان دی. او چا سره چې د چا مینه نه او دشمنی وي، نو چې یو سړی هلاکیږي نو دا خوشحالیږي، وایي سم کار کیږي چې سړی اوس ځای ته ورسېدو. او دغه رنګې چاته نصیحت او وصیت هم نه کوي. که بل سړی منې کوي نو هغه ته وایي مړه پرېږدی خپل کار به کوي. دا علامت دی د مینې او د محبت او د دشمنۍ. نو تاسو ګورئ الله رب العزت د انسان سره څومره مینه کوي. پهلې خپل کتاب قرآن، تورات، زبور، انجیل یې راولېږلو. ګینې الله ته څه ضرورت و چې ته دې عالم ته صرف وګورې، هم په الله باندې ستا یقین پیدا کیږي او تا ته پته لګیږي چې څوک شته او دا نظام چلی چې دا ټول کائنات یې داسې بې واکه نه دی پرېښی. نو زه خو یو ورکوټی شیم نو ما سره به م ګوري. دیو جن امام حنیفه رحمت الله علیه وی انسان چې دې عالم ته وګوریم دا به ایمان راوړي. که ته پیغمبر لاړ نه شي، دته څوک دین ونه رسوي، دا دین دی که نه؟ عقل یې درکړی دی او د کائنات ته ګوره. یو ځي باندې چې ته تیر شي خاوره پرته وي، د قدمونو نشاني تا ته پخپله پته لګي چې دلته چیلې ګډ غوا غویې انسان تیر شوی دی. نو عزتمندو دقه شان دا ټول عالم په ټول کائنات د الله په ذات باندې دلیل دی. خو الله رب العزت بیا هم د انسان سره مینه ډېره زیاته کوي. نو الله خپل کلام درته راولېږلو. بیا د انسان عزتمندو خوب کې وده شي نو الله به وقتاً فوقتاً لکه موږ رشته دار ته ووایو، یار دوست ته ووایو چې سړی پوی کا، نو الله یاران او دوستان پیغمبران دی هغې راولېږل او هغه زموږ هم دوستان دي، زموږ هم خیرخوا دي. یو پیغمبر چېرته د یو امتي بدخواهي هم نه ده عزتمندو په زړه کې پیدا شوې. او هر پیغمبر تقریبا خپل ځان، خپل جان، خپل مال، خپل بچي د امت نه قربان کړي دي. ټولو پیغمبرانو تاریخ وګوره، د خپل یو شي پروا هم نه ده کړې، نه د خوب او نه د بسترې او نه د خپلو بچو. نو الله دا دوستان راولېږل. بیا عزتمندو بعضې کسان دا دي چې پیغمبران ختم شو بیا خوب کې وده شو، نو الله یو واسطه به شروع کړه ده، ورپسې صحابه کرام، بیا تابعین، بیا تبع تابعین، بیا اولیاء کرام، اوس علماء کرام او تبلیغي داعیان. نو دا عزتمندو د الله د مینې علامت دی چې الله موږ او تاسو د قیامت په ورځ کامیابول غواړي او دنیا کې هم کامیابول غواړي. نو د دې دپاره عزتمندو الله رب العزت به وقتاً فوقتاً موږ له نور چانسونه راکړي. کله د لیلة القدر چانس سپاغي کې وبخي، کله د مونځ چانس راکړي چې کم کسان جمع سره مونځ وکړي، د یو کس مونځ هم چې قبول شي وایي زه د دې نورو مې هم قبول کو. دا څومره عجیبه چانس دی. مونځ یو قبول شوی، نورو خپلو حسابونه کتابونه کړي دي، وایي زه د یو دومره ښایسته مونځ وکړو چې د دې د وجې نه د دې نورو هم ورپسې قبول کا. لکه عزتمندو زمونږ د زوی واده موږ ټولو باندې خوراک کو او د لارې لاروي باندې هم کله کو. نو الله رب العزت داسې کله جوش کې راشي د یو انسان عمل ورته خوښ شي، زه د دې نورو مبخه. بیا د روژه په ټیم کې صرف تا لوږه تنده پیدا کړې ده، نو ظاهراً که سړی سوچ وکړي دا داسې اصلاً عبادت نه دی، ځکه لوږې کې څه شی دي؟ عبادت خدا دې سجده سړی سر ښکته کي، خو بیا هم الله وایي زه په عبادت قبلوم. او دا وایي داسې عبادت دی چې اجر بیا زه براه راست در کوم. هغې کې څه کسان وبخي، څه د اختر په شپه وبخي، څه د جمعې په شپه وبخي، څه چې د جمعې په ورځ باندې مړه شي وایي زه دوی سره به د قیامته پورې حساب نه کومه. رمضان کې مړ شي وایي زه دوی سم قیامته پورې حساب نه کومه. دا څومره د الله رب العزت چانسونه دي، موقع دي.
څوک د مور او پلار خدمت کوي ځان له پیسې ګټي خپل مور پلار ته عزت وکړي الله عزت دا د دې د وجې نه بخم اوس ته د خپل پلار خدمت کې او زه تا ته وایم هلکه زمونږ خدمت نه کې ته زه خو د خپل پلار خدمت کوم زه ما خو د خپل پلار دی نو موږ له خو د څه خدمت ونه کړو چېرته او الله څه وایي نه د خپل پلار خدمت کوه زه دې بخم په پردي کارونو د باندې خوشحالېږي ستا خپل ذاتي کارونو باندې خوشحالېږي هغه ځکه هغوی دا زما بنده دی خپل پلار هم دی د خو زما بنده دی زما د بنده عزت یې وکړو نو دا داسې دی لکه زما عزت وکړو د مور د عزت وکړو الله دې بخي بلکې مور پلار خو څه کوي که په یو زناور باندې ستا ترس رالو او عزتمندو بدکاره ښځه وه پیشو یا سپي له اوبه ورکړه الله وبخله چې الله رب العزت په داسې زناور موږ یو بې فایده شان شی ګڼو او په هغې باندې ته ترس وکړي او ستا زړه پې خوږ شي الله وایي زه دې مغفرت کوم نو د دې وجې نه عزتمندو موږ او تاسو له پکار دا دي چې موږ موقع تلاش کوو د دې موقع غټه موقع عزتمندو د جمعې ورځ د جمعې ورځ د اسلام یو شان او شوکت الله رب العزت غواړي چې د جمعې په ورځ د انسانان ما ته راجمع شي لکه څنګه عزتمندو موږ او تاسو ووټینګ کوو کله یو پسې کور ته ځو کله او کله جلسې نو لیډر د ټولو نه زیات په دې خوشحالېږي چې ټول کارکنان په یو ځای راشي وایي زنده‌باد 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 خوشحاله شي وایي زما کارکنان ټول راجمع شو نو الله رب العزت عزتمندو په دې اجتماع باندې ډېر خوشحالېږي دې وجې نه د اجتماع احکامات جدا دي ځان له چې تا مونځ وکړو نو که قبول شو قبول که نه قبول نه قبول او اجتماع کې چې قبول د یو کس قبول شو د ټولو قبول دې دپاره الله دروازې د رحمت کلاوي کړي دي خپل هغه احکامات یې بدل کړي دي نو دې وجې نه د جمعې مونځ عزتمندو ډېر زیاته پابندي کول پکار دي او دا شان عزتمندو د جمعې د مونځ ډېره زیاته پابندي کول پکار دي اوس حالات عزتمندو بدل شو مسلمان د رمضان په میاشت کې په جماعتونو کې ښه په کثرت کې تر د اختر مونځه پورې عزتمندو ډېر کثرت سره او جوق در جوق راشي خو څنګه چې عزتمندو د اختر مونځ وشي نو ورپسې د غرمې په مونځ کې عزتمندو هغه تعداد نه وي جماعت اعلان کوي څه شو هغه مونځګزاري او ګمشده خلک دا لاره ترې ولې غلطه شوه دا هم هغه جماعت دی چې رمضان کې هم جماعت هم هغه الله دی هم هغه احکامات دي نو جماعتونه عزتمندو موږ او تاسو پسې جاړي یو قسم فریادونه کوي اوازونه کوي د څه آواز حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح مونځ له راشه مونځ له راشه او بیا درته وایي ګورې دا صرف مونځ نه دی حی علی الفلاح دې کې ستا کامیابي هم پرته ده بعض وایي چې مونځ دی نو مونځونه خو موږ ډېر کړي وي دې کې کامیابي ده د کامیابۍ لاره څوک نه پرېږدي لکه ګوره دوکان د کامیابۍ لاره ده ظاهري نو چې تا سره کروڑونه روپۍ هم راشي بیا هم څوک دوکان نه پرېږدي نو د دې وجې نه عزتمندو د کامیابۍ لار به نه پرېږدي نو دې طریقې سره به عزتمندو نو جماعت اعلان کوي که چاته هغه مونځګزاری معلومي چې 10 ورځې راتلو پابندۍ سره نو زه اعلان کوم چې مال یې راورسوئ نو یو بل ته عزتمندو کله ناکله ګشت ذریعې سره او دغه نه خپلو بچو ته وایي چې بچیا مونځ کوئ نو ټول به انشاءالله د مونځ اهتمام کوو که نه انشاءالله وایي مسلمان هغه عجیبه قوم دی چې په یو سپوږمۍ سره جوماتونه ډک کي چې یو میاشت وویني او په بله میاشت لیدو سره ټول جومات خالی کي داسې عجیبه قوم دی یو میاشت کې دا بدلیږي را بدلیږي ګرګټ دی ګرګټ رنګ بدلی ګرګټ په دې حشراتو کې د کیړې مکوړه کې یو شی دی یا د زناورو کې نو هغه رنګونه بدلی را بدلی نو مسلمان چې عزتمندو د رمضان څنګه اعلان وشي د هغې نه مخکې هم دومره مونځګزاري نه وي څنګه چې د رمضان اعلان وشي پیلني شپه کې چې کوم د جومات ډک شي او بیا چې ورپسې د اختر اعلان وشي نو په پیله میاشت لیدلو سره واپس جومات چې کوم دی سپک شي او خالی شي مسلمان څه ته وایي په یو میاشت باندې بدلیدونکې را بدلیدونکې اټومیټک مشین او بیا 11 میاشتې دقسې عزتمندو سوړ پروت یو خالی پروت نو داسې نه دي کول پکار عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي
او تاسو ته دا بیان شوی عزتمندو رمضان المبارک اصل مقصد دو چې الله رب العزت من او تاسو بعضی نیک عملونو سره عادت کی چې 11 میاشتې به هغه کار کوو. نو اوس یو انسان اسانۍ سره ځان معلومولی شي چې زما د رمضان روجې یا زما د رمضان منځونه الله ته قبول شوي دي اعلی پیمانې سره که نه. ادنا پیمانې سره الله هر عمل قبلی، دا یاد لرئ. کمې پیمانې سره الله هر یو عمل قبلی، خو یو اعلی پیمانه وي. نو اعلی پیمانې سره که ته وایې چې زما د رمضان عبادت قبول شوی دی، د دې به څه نشاني؟ نو د دې اسانه نشانی دا ده چې رمضان کې تا موز کو که د رمضان نه بعد موز پابندۍ سره کې قبول شوي دي. رمضان کې تا عزتمندو روجه نیوله، که اوس هم ستا روجو ته زړه کېږي چې دا 6 روجې نیسمه او دغه رنګې بیا به د پیر روجه نیسمه یا کله ناکله نفلي روجه نیسي، نو پته لګېږي سته پریکټس کې او امتحان کې کامیاب شوی صحیح روانې. رمضان کې تا ذکر کو که اوس هم ستا ذهن ذکر ته ځي، پته لګېږي د رمضان والا ذکر قبول شوی دی، ځکه ښه شی ځان پسې ښه شی راکاږي. یو دکاندار چې کامیاب شي که نه، هر یو سړی وایي دله مال ورکه، بل وایي یار قرضو باندې غواړي، وایي مړه بعضې کسان دومره ښه دکانداران چې پردي کسان تا ته وایي که ده دله در نه کړې زه یې دله در کوم. د هغوی دومره یو عادت او یو اصول جوړ شوي چې هر چا ته پته چې دا صحیح سړی دی. نو ته څرنګې عزتمندو عادت به نه پرېږدي، دیني عادتونه. اوس موږ ځان په دې جمعه معلومولی شو، هغې کې د نوافل 20 رکاته کول، عزتمندو تراویح سنت دی کول. نو اوس وګوره چې ته سنتو ته زړه کېږي که نه. اوس چې فرضو کې منډه وې پته لګېږي رمضان کې پریکټس کې کامیاب شوی نه، علاج دې صحیح نه دی شوی، نو هغه روجو کې هم دې فرق و، خو تا ته نه ښکاره کېدو. ځکه انسان چې کله کورس مکمل کی نو بیا ورته ډاکټر وایي یو ټیسټ بل وکړه، وایي جي ما خو بس ټوله دوایي وخوړله. خیر دی وایي احتیاطاً خیر دی یو کورس بل وکړه چې یقین ته ورسي. چې عزتمندو ټیسټ وکړي ډاکټر ورته یې وروره ګډبډ دي کړي دي، هغوی دوایانې مې ټولې خوړلې دي، وایي څه چل دې کړی دی، نو ګډبډ دې کړی دی، یا دې پرهیز نه دی کړی، یا دې بې ټایمه دوایي خوړلې ده، یا دې دوایي کمزوري استعمال کړې ده. بعضې کسان داسې کوي دوایانو والا لاړ شي، اوس خو فارمولې ورته یادي، بس په دې کې وایي بل نمبر والا راکا. تو کې چې د سګرټ دي د یو کپ نه یو بل بل بل، دوایانو کې ښه کپ نه والا شی علی ارزانه ته مه ګورئ، ځکه هغه ستا علاج دی. او تن بدن چې وي ارزه شته، او چې تن بدن دی نه څه به وکړې، خپل خوراک هم نشي کولی چې کوم دی په پیسو ګټلی، جامې هم دله خوند نه درکوي چې وایي چې. نو د دې وجې نه عزتمندو آسان کار دا دی. نو رمضان د عادت دپاره و، نو که عادت زمونږ د یو عمل جوړ شوی کامیاب، او که عادت هم نه جوړ شوی ناکام. تاسو ګورئ عزتمندو په وړو وړو خبرو باندې د انسان عادت جوړیږي. یو انسان ته ویله که ته دا نسوار کې دا نسوار پرېږده، څه وایي مړه دا د 10 کالو نه زما عادت دی، والله که اوس یې په پرېغوستلو باندې چل راځي. بعضې کسان وایي مړه 1 کال مې وشو 5-6 میاشتې وشوې، بس اوس د سیرګټو سره عادت شوی یم، نیشم پرېغوستی. یعنې ښه ورته پتې چې نقصاني شی دی، خو بس مړه هر څه برو عادت نه برو. او جبل گردد جبلت نه گردد، وایي که خبر شي چې غر خوځېدلی دی صحیح ده، خو عادت نه خځي نه بدلیږي. نو دا ټپیم درته پکې وکړي، وایي مړه عادت چا بدل کړی دی یار. نو عزتمندو سوچ وکئ، ګاډي کې یو سړی ګرځي چې 2 کاله ګاډي کې وګرځي، بیا موټر سایکل خوند نه ورکوي، چې په موټر سایکل وګرځېدلې یو 100 میاشتې سایکل باندې دله خوند نه درکوي. دا شان عزتمندو که په اعلی ګاډي کې وګرځېدلې کمزورې ګاډی دله خوند نه درکوي. خلک دنه تپوس کوي ولې؟ بس والله ښه شیونو سره عادت شوي یو، هلکه سر خو دې دومره نه دی، بس څه کېږي خو عادت شوي یو. عادت دی، خو کپړو سره عادت شوی، خو ښه پیزار سره عادت شوی، فلانی شي زما عادت دی، فلانی شی زما عادت دی. هلکه پیپسي باندې پابندي ده، مسلمانان وایي چې نه دي څکل پکار، بس څه به وکړو یار عادت یو. هلکه قادیانیانو سیزونه دي، د اسرائیلو سیزونه دي، یاره بس عادت شوي یو سره یار څه به وکړو. نو عزتمند اوس راشئ سوچ وکئ، 13 ورځې موږ روجې ونیولې، موږ روجو سره عادت نه شو. ښه 13 ورځې خو هم دې کال کې ونیولې، د چا چې مثلا 40 کاله عمر دی او د 10 کاله نه بعد یې روجې نیولي، نو 13 کاله د روجې ونیولې، خو عادت یې د روجو جوړ نه شو. او 40 کاله عمر یې دی، نو 13 کاله عزتمندو 2 منځونه وکړل، خو مونځ یې اوسه پورې عادت نه شو.
د دې نه پته لګېږي زموږ فطرت خبیث دی، زموږ فطرت ګنده دی، او ګنده سیز د ګنده سیزونو عادت علي، د ښه شي عادت نه علي. د مونځ زموږ عادت چېرته جوړ نه شو چې د جمعې مونځ د چا عادت جوړ شي چې د جمعې مونځ لاړ شي او دله جړا ورشي. خیر دی زی د سړي نه داسې خبره نه ده، خو چې مونځ د نه لاړې چې ته خفه یې، لکه عادت پسې سړی خفه. نو دغه شان عزتمندو دا عادتونه دي. یو بنګي چېرته زموږ د بنګیانو طبیعتونه دي وروره، په ډیران کې خوشحاله یو بنګي د چا ویل په ډیران یې مونځ کو، ویل لکه ډیران کې مونځ نه کېږي، وایي مړه ما خو کولو کېدو، نو دومره خوشحاله و هغه مونځ یې ملته کو، هغه د کېدل د ښکته پورته ویل زه خو کولو مې وایي که بلکل کېدو، هغه ویل نه قبلیږي نه. نو یو ځل چې ته د عطرو دوکان مخې ته بنګي روانو بېهوشه شو، چا ویل چې روژه به یې نیولې، روژه به پېتې اوړېدلې او یا به کار ډېر کړی، کار د وجې نه به بېهوشه شوي. نو هغه عطرو دوکاندارانو ته ټول راښکته شو، چا ورته مشک بویول، چا ورته عنبر بویول، او چا ورته چې کوم دی فلاني فلاني مختلف د عطرونه بویول، نه راپورته کېدو سړی. چا ویل کېدی شي چپه شوي مړ شوي. نو اخر کې یو بنګي تېر شوی، مال چل راځي، چا ته تازه تازه چا واڼۍ ویڼۍ صفا کړې وې نالۍ، او اګند یې چې راوړو چې د سپېږمو ته ورنږدې کړو سړی راپاڅېدو، خپل کاروبار ورته رایاد شو. نو زموږ عادتونه د بنګیانو عادتونه دي عزتمندو. موټر سره زموږ طبیعت عادت کېږي، جامو سره زموږ عادت کېږي، ټوپۍ سره زموږ عادت کېږي. ته یقین وکړه چې کوم کس کوم طریقې کومه ټوپۍ اچوي چې اختر راشي چې هغه ټوپۍ ورته میلاو نه شي، طبیعت یې خرابي بالکل. وایي زه خو هغه ګول ټوپۍ اچوم، ګول ټوپۍ میلاو نه شوم. واسکټ چې کوم دی عزتمندو افلانې واسکټ ما ته میلاو نه شو، دې ته مې زړه نه کېږي. دومره موږ ځان عادت کړی واسکټونو سره، جامو سره، کپړو سره، موټرو سره، سیکلو سره. خو عزتمندو چې عادت نه دی نو نیک اعمال سره عادت نه دی، ذکر سره نه عادت کېږي، زموږ طبیعت جوړېږي ورسره نه. ته یقین وکړه بعضې کسان ذکر وکړي، موږ ورته ذکر بند کا، چې زیات ذکر وکړي چې چل پې کېږي، چې ذکر هم زیات کړي. نو هغه به موږ ته کله ناکله وایي، مولانا ذکریا رحمت الله علیه وایي بعض کسانو باندې موږ د کلمې ذکر بند کړو، د ذکرونه خپل جلالي جمالي ذکرونه وي. نو موږ ته بعض کسان وایي چې دا تلاوت ډېر زیات کوي یا ذکر ډېر، موږ ورته کم یې کا. نو هغه په ذهن کې داسې عجیبه شان ښکاره شي چې تاسو ما باندې د خدای قرآن بندوي. نو موږ ورته وایو بچت ته دې زره عادت نه وایي، تاسو خو یې وایئ که نه. نو زموږ خو دا کار دی، څنګه چې تاسو ټولو په نسوارو نه ستړي کېږئ، او یو سړی ټول ورځ سګرټ څکي پې نه ستړی کېږي، او ټوله ورځ دا کړتې کوي د ښځو سره، دا په دې دا په دې دا په دې، چې څومره زیاتې خبرې کوي نور هم سور کي، ته پې نه خرابېږي. او که موږ دوکان کې کېناستو دا خبرې مو کړې زموږ دماغ کار پرېږدي. نو دا هر څیز سره ځان عادت کول غواړي. نو یو عالم که ډېرې سپارې وایي هغه ته نه غورځي، خو عام کس به روټین سره چلیږي، کار به هم کوي، نفل به هم کوي، ذکر به هم کوي، او نور ګرګرستۍ کارونه به هم کوي. که صرف دا دې ته کې خوش کېږي دکې تبدیلي نه راځي. خو عزتمندو داسې هم نه دی چې بلکل انسان شا راواړی، لکه اوس چې خلکو بعضې کسانو جوماتونو ته راړولې ده. نو رمضان زموږ عادت بدل نه کړو عزتمندو. او دینداری عزتمندو شته دی، اوس هم ډېره زیاته دینداري ده، خو دیندارۍ هغه رخ بدل شو، هغه طریقې بدلې شوې، هغه طرز بدل شو، کیفیت بدل شو. اوس عزتمندو ټوله دینداري فیسبوک ته، واټسپ ته او نیټ ته راغلې ده. هر یو عالم، قاري، امي، عام کسان داسې داسې پوسټونه ورکوي چې عالمان هم هغه نشي ورکولی. داسې اعلی اعلی پوسټونه د کردار باره کې، د گفتار باره کې، او د دیندارۍ په باره کې، د رمضان باره کې، د ذکر باره کې ډېر اعلی اعلی پوسټونه ورکوي، خو صرف فیسبوکه پورې محدود دي. یاره دومره ویورس پرال، زما بیان دومره کسانو وکتلو، او زما په خپل بیان باندې عمل نشته. نو دغه خو ډېر لږ ثواب ته وګټو. اصل ثواب خو دا دی چې په خپله باندې انسان په یو عمل باندې راشي. نو د دې وجې عزتمندو ټوله دینداري فیسبوک ته راجمع شوې ده. یو ځل یو سړي پسې تبلیغیان رال، چا لیدلی هم نه جومات کې، خو پوسټونه به یې ډېر مزېدار ورکول. نو هغه چې دروازې وټکوله، نو هغه مور ورته وایي چې تبلیغیان د پسې راغلي.
هغوی زه خو جومات ته ځم هم نه، دوی زه وپېژاندم څنګه؟ زه خو جومات ته هم نه ځم، نو دوی زه د کومه وپېژاندم؟ وایي په فیسبوک باندې ستا د دیندارۍ پوسټونه کتل، سړی د پسې راغلی چې اصل دینداره خو دا دی. ځکه د دین ډېر لوی لوی اقوال درته یاد دي، اقوال زرین، او ډېر د عبرت او د پند او د نصیحت خبرې ناست دي. دې سړي نه څه فایده اخیستل پکار دي او کور کې ناست دی. نو وروره په هغه ورځ باندې د فیسبوک نه خپل اکاونټ ختم کو چې دا خو ما له فیسبوک لانجه جوړه شوه. په دیندارۍ باندې موږ شرمېږو. عزتمند ته یقین وکړه، یو کس ته ووایه یو صورت ووایه د چا په مخ کې، لوی لوی قاریانو ته کله ناکله یو صورت ووایه، یو صورت نشي ویلی، شرمېږي پې. لکه د دې وجې نه چې نه ورځي، ځکه یو صورت نیم خو هر چا نه ورځي. قل هو صورت ووایه که الحمد صورت دی، د ټول نه بهترین صورت الحمد ده، د ټول قرآن خلاصه دی کې ده. الحمد څوک نشي ویلی، شرمېږي پې. او قلت او خبرې وغیره هر څه عزتمندو څومره ډېرې دي. نو د دې وجې نه عزتمندو دویم نمبر دا دی، زمونږ اعمال کله ناکله کوو، خو زمونږ اعمال د یو څو وجو نه ضایع شي. یو وجه پکې دا د عزتمندو اختلاف او نفرت. اختلاف او نفرت انسان کې حسدم پیدا کوي، کینم پیدا کوي، غصم پیدا کوي، ډېرې خبرې انسان کې پیدا کیږي. نو عزتمندو د اختلاف برای اختلاف د اختلاف حد پورې ساتل پکار دي. دا علماو ته هم گزارش دی، تاسو ته هم گزارش دی. اوس خو مولیان یو بل کې دومره جګړې نه کوي لکه عوامې چې څومره کوي، د دین په خبرو یې کوي. زما مولا دا وویل او ستا مولا دا وویل. مولا د معلوماتو باره کې ویلي، ولاندې کسان پې جګړې کوي. جنګ عزتمندو که یو بل سره کوو، موږ یې د عمل په میدان کې د یو بل سره وکړو. زما عمل ډېر دی، دې کې یو قسم بې نشته. نو نکته چیني دپاره، د اختلاف دپاره ټول کسان تکړه دي. یو سړي یو ځل یو پوسټر ولګولو، د خلکو مزاج ته ګوره. نکته چینی، حسد، کینه او بغض دومره زیات شوی دی، که د بل یو څیز صحیح م وي، موږ پکې فرق راویستی شو. او د خپل ځان نه نظر دومره ختم شوی دی که موږ کې عیب هم وي، دومره کمزوري شوي یو، هغه عیب ځان نه نشو ویستی. یو طرف ته دومره کمزوري یو، او په بل کې که عیب نه وي خو یو څیز لږ کمزوري، موږ یې ثابتولی شو چې دا عیب دی. دومره موږ تکړه یو د قول په میدان کې. نو یو سړي یو ځل په دیوال باندې یو پوسټر ولګولو، او د خلکو د ذهن هغه عکاسي کوله چې ګوره خلکو ذهن ته ګورئ. هغه پوسټر باندې ولیکل چې په دې پوسټر کې، په دې سیندرۍ کې یا دې تصویر کې چې کومې کمزوریانې د هغې نشاندهي وکړئ. دې کې کومې کمزوریانې دي، کوم شی پکې غلط دی، هغه موږ ته چې کوم دی نشاندهي وکړئ چې دا شی غلط دی. نو چې تصویر یې ولګو چې ماښام لرالی، په هغه تصویر کې یو ځای هم داسې پاتې نه و چې چا هغې ته صحیح ویلي. چا ویلی دا غوږ یې داسې دی، چا ویلی مثلا پوز یې داسې ده، چا ویلی چې سترګه یې داسې وه صحیح به وه، دا ګوته یې داسې وه، نوک یې داسې و، یا سیندري وه مثلا ور پکې داسې پکار و. دا هر یو څیز چې کوم دی پوره پوسټر خلکو ډک کړی و، کراسونه یې پرې رالیږلي و، دام غلط، دام غلط، دام غلط. بیا هم هغه تصویر یې دوباره فوټوسټیټ یې وکړلو، نوی راوویستلو، او بیا په هغې باندې صرف جمله بدله کړه. پهله یې لیکلي چې عیب پکې راوباسئ، اس کے عیب بتائے اور نقصان کی نشاندہی کرے. او بیا پکې لیکلي چې نقصانات کو درست کرے. دې کې چې کوم نقصانونه یو کوم شی پکې غلط دی، نو کوشش وکړئ چې دا صحیح کوي. نو چې ماښام رالی چې ته یو قسم پکې لیکل نو کړی چې اوس دا داسې پکار دی. د صحیح کولو ترتیب چالم نه ورځي. ولې د دې آسان دی چې اوسه پورې خپل ځان صحیح نه کړو، نو پته ولګېده چې نه ورځي چل کنه. ځکه د ټولو نه نږدې انسان ته خپل ځاني، د دې نه نږدې تا ته بل څوک هم نشته دی، د خپل ځان نه نږدې څوک هم نه. ځکه خوب کې هم ته ځان سره او په هر ځای کې ته ځان سره. او اکثر ځانونه غلط دي. معاشره چې غلطیږي د ځان نه جوړیږي. من هر یو سړی دا دوکړه وایو عزتمندو، معاشره خرابه ده. چا تپوس کې دا معاشره جوړیږي د سره زما او ستا نه، نو آسان داسې وایي یار زم ډېر خراب یم والله، او تم ځان لږ سم کا. نو داسې ته چاته ویلی شي؟ یا د سره دا ویل نه دي پکار چې بل ته ته سم شه. هر سړی د خپل ځان ته وایي او شیشه کې دې ودرېږي چې ظالمه بس دی، ډېرې ناکردۍ دې وکړلې او ډېر کارونه دې وکړل، دا غټ غټ ګناهونه خو پرېږده که نه. ته اوس هم ظلم کې، ته اوس هم ملاوټ کې، ته اوس هم رشوت خورې، او دا به ته کومه پورې کې، او دا به څه کېږي؟
نو زمونږ امت عزتمندو دې ځي ته را رسېدلی چې هر یو سړی هر کار کوي. په پویو کې عزتمندو کیمیکل یا اوبه دي او دا شان عزتمندو په شاتو کې چې کوم دی شیري ملاوي. هغه شاتو مچۍ موس غریبانان یې ایراني دي هغه پیدا کړي. دوی ول عزتمندو په دې دغه کې په دې ګلونو باندې او په دې سیزونو باندې داسې سپری وکړي چې عزتمندو خېټې خرابې شي. هغوی مروره بېټیمه شات را پرېږدي. صحیح شات جوړي دا خو چې دننه جوړ شي او راویې بېسې که هغې ته دوایانې اچوي او خو خپل ځان سره ساتلي که نه خوراک یې ورته دلته ایښي. هغه خوراک کوي په هغې کې ورته داسې سیزونه اچولي چې وروره بېټیمه د هغوی م خېټه خرابوي. خدای دې بیخ د دې انسان وباسي. سړی په ترتیب باندې پرېږدي نه همدله موږ ښه شات جوړو. دا وایي نه ښه پرېږده خو زر زر یې جوړوه شی زر زر تیاروه. په امتحاناتو کې اوس امتحانات دي عزتمندو. تاسو وګورئ د دوکانونو کې او وړې وړې پاکټې میلاویږي. نن د اسلامیت پرچه وه. تېر کال ما ته یو استاد په جړا شو. ما ته یې مفتي صاحب الله دې موږ معاف کړي. د اسلامیت پرچه خو انګریزان نه ورکوي که نه. د انګریزانو په ملک کې د اسلامیت پرچه نه وي ځکه اسلامیت مني نو یې پرچه باندې څه کوي. او عزتمندو دې هلکانو د قرآن صورتونه په بډو باندې والي لاندې د سامان سره جوبونه جوړ کړي او په دغې کې کېغوستي راوباسي ځکه چې ښکاري بیا خو تې هغه اخلي که نه. او کله یې لاندې ږدي کله یو ځای ږدي کله بل ځای ږدي او چې څنګه ترې نقل وکړي نو بس بیا خو یو سره نیسي نو واپس یې بیا غذار کړي چې په کم طرف یې غذار کړه. وی 2 بورۍ موږ د اسلامیات په پرچه کې د یو حال نه نقل راټول کو د یو حال نه 2 بورۍ. نو عزتمندو دا چې چا لیکلي دي هغه هم ګناهګاري چې څوک یې خرڅوي هم ګناهګاري چې کوم یې کوي هغه هم ګناهګار دي. نقل حرام دی خو دا ټول کېږي. نو په امتحاناتو کې نقل په ناپ تول کې کمی یو انچ عزتمندو خلک غلا کوي. په یو سوټ کې 1 انچ څه شی دی خو کوي بس عادت دی. او دغه رنګ عزتمندو په دوستیانو کې خودغرضي. یو سړی چا سره دوست دی خو دې دپاره نه د دې دپاره د دنیا څه غرض یې دی. بې د بي د مافي خورې ښایسته ده او د ده فیملي ښایسته ده چې د فلانې دا قیسې پیسو دپاره بدماشانو سره تعلق دی په کار راځي. پولیس والو سره تعلق دی فوج کې دی دا کرنل صاحب دی نو فوج ته دې ته دي چې دا زموږ د ملک خدمتګار دی سلام ورته نه کوي وایي زموږ په کار راځي. نو دا عزتمندو وي. په ایمان کې عزتمندو منافقت په عمل کې منافقت او دغه رنګ عزتمندو په مساله کې ملاوټ قسم قسم سیزونه اچولی کېږي. په مرچکو کې ملاوټ او دغه نه په نوکرونو کې سفارش او رشوتونه. په هوټلونو کې مردارې غوښې خرڅېږي. لاهور کې یو افسر تللی ښځې سره نو څه وخت کې هلته خره حلالېدل او خرڅېدل نو چې بیا پې هغوی بند کړو مجسټریټ و نو دا ښځې بوتله راځي چې هوټل کې د باندې روټۍ وخورو نو په هغه ورځ باندې سخی حلال کړی و صحیح حلال کړی و. نو چې ښځې خوراک وکړلو هغه ته دا خو غلط دی د دې ذایقه خو هغه شان نه ده. نو هغه مجسټریټ ورته غوسه شو هوټل والا ته چې ګوره مخکې به تا موږ له صحیح شی راکو ډېره مزېداره ذایقه به یې وه او موږ دې په ښځه باندې بېعزته کړو ته ولې هغه مخکینی ټیسټ او ذایقه نه ساتې. وایي جي هغه خو راباندې تاسو بند کړه که نه وایي هغه شی نه خو راباندې تاسو بند کړه نو تر اوسه پورې پې خره خوړل نو هغې سره یې خوله عادت شوې وه د سخي غوښه پې غلطه لګېده وایي دا ټیسټ صحیح نه دی. دا ملاوټونه دي عزتمند. په بجلۍ کې هیراپیري او د ټیکسونو کې غلاګانې په عبادت کې ریاکاري او بیا هم هر مسلمان وایي حکومت او حکمران صحیح نه دی. دا ټول ګناهونه داسې دي چې دا حکمران نه لاندې طبقه کې دي. حکمران بالکل صحیح نه دی د دې څوک هم ګواهي نه ورکوي خو عزتمندو دا لاندې خلک هم صحیح نه دي. جیسا منہ ویسا تپڑ چې څنګه یې مخ یو مقه شان الله سپېړه ورکوي سړي له. نو د دې وجې عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي. دوستانه عزتمندو دومره غلطه شوې ده چې اکثر خپلوان یو بل له عزتمندو ټکونه ورکوي او د دې یو مثال پیش کوي خلک چې اکثر نن سبا یو سړی وال خوري د خپلو خپلوانو د وجې نه خوري او داسې لرې خپلوان هم نه لکه خپل رور د یو وینې نه خپل پلار خپل زوی خپله ښځه خپل خاوند او بیا ورپسې داسې لږ لږ مثلا د تره زامن د ماما زامن د ماما او د تره زامن خو نن سبا د سره تا ته رشته دار وایي نه د سره او نور ته ته رشته دار وې داسې نه چې هغې ته تم داسې دواړو روخونو ته به ګورې خو دا چې کله په تا باندې راټیټه شي بیا مړه دا خپلوان د چا په کار نه راځي
تا د هغه نه تپوس کړی دی هغه 10 کاله په تکلیف کې و ته د هغه په کار راغلی پرون زه روان وم دلته پولیس والا یو څو کسان وي دي په دې نورو کسان ته چېرته ولاړ وې ورته نو هر سړی بل یادوي نو موږ ټول داسې یو عزتمندو پهله زه چې بار کېږي موږ جومات کې ښې بس دې کې دی خیر دی مولي صاحب ولې ځان پسې کې راولي او نه څوک خبره مني ولا کې مني ابو دلته عزتمندو روجي په میاشت کې عزتمندو د 2 کسانو سلم کوله ولا یوم چې لاړو خبرې راته وکړې او چې بل لاړو بل هم راته خبرې وکړلې دا پکې څه دي ولا چې د سپین ږیري حاجیان مفتي صاحب عالم صاحب درته ولاړ سوال او زولې درته نیسي نن سبا غرور داسې دور دی وایي پرېږده ما ورته ویلې زمونږ خو یو قاعده ده وروره موږ خو دلته راغلي سوال درته کوو ستاسو جنګ شوی خو سوال درته موږ کوو زاري درته موږ کوو ځکه په دې کې ستاسو هم خیر دی او موږ پکې خیر دی او عزتمندو ټول به درته خبرې کوي نو ما ورته ویلې ګورې دا یاد لرئ چې اصل خبره پښتو انداز کې درته ووایم چې د ستاسو په بېخیرۍ کې زموږ خیر دی نن مولیانو دا اوس دغه جوړه کړې قاعده وایي د دې خلکو په بېخیرۍ کې د پولیس والا او د مولا خیري ځکه تاسو خو هسې موږ باندې خیال نه ساتي خو یو بل جګړه وشي راځئ مولي صاحب روټۍ م کړې ولې وایي چې هغه سوله ده موږ هم پکې غوړ مالو وو یعنې تاسو پاسې کې دلته یو 2 دکاندارانو علاوه چې ته چا ما باندې روټۍ خوړلې ده دوی تاسو پاسې کې ووایي لکه زه روټۍ خورم هم نه چا سره زه تاسو نه خفه نه یم خو هسې مثال درته در کوم د هغه علاقې د امامانو نو چې یو عالم ستاسې ځکې کښېني تا له سوله کوي د هغه شکر ادا الله پکوي سپین ږیری سړی دی کښېناستو چاچا ستا ډېره مهرباني ته په سپینه ږیره باندې زما په سوله کې کښېناستې زما جرګه کې کښېناستې شکر وباسه چې داسې کسان هم په سر وي چې هغه ستاسو سوله خیري وي او ستاسو سوله غواړي ګینې اکثر خپلوان عزتمندو د انسان په ناکامۍ کې شریکي تاسو ګورئ که نه کم تبرګې چې کومه ونه ماتئ په هغه تبرګي کې لرګې د عقې ونې لګېدلی وي صرف د تبرګي هغه خولو ونه نشي ماتولی تر څو پورې چې ورسره لرګې ملګری شوی نه او لرګې د چا رور دی هم د دغې ونې رور دی که نه لرګې هم د دغې ونې نه جوړ شوی نه د تبر سره ملګری شو او کړس کړس چې دا بله ونه ماتئ دا الله موږ ته د دې مثالونه د څیزونه پیدا کړي چې بعضې خپلوان دقه شان وي چې پردو سره ملګري شي او ستا مخه وي ستا دکان وي ستا کاروبار وي او اوس خو عزتمندو بې ادبي دي مافي دا اوسني سړي چې کوم دي دا هم د ښځو په وار پیدا دي څه مطلب قرآن کې الله وایي ومن شر النفاسات فی العقد په هغه وخت کې به ښځو دا کوډې کولې اوس تاسو یقین وکئ سړي هم کوډ ماران دي تاسو لاړ شئ تعویزګرو له د نیمو نه زیاتو ته سړي ولاړ شي تعویزونه کوي په یو بل باندې جادو کوي په یو بل باندې کوډې کوي بعضې کوډې داسې دي چې د انسان ایمان هم هغه سره ځي سوچ کوه هغه ستا مال دی هغه خراب کړو ستا خو ایمان لاړو که نه د هغه مال لاړو ستا ایمان لاړو ایمان نه دې ټیمان جوړ شو هغه ټیمان چې په کباړ کې هم نه خرڅېږي داسې ایمان ځي ځکه یهودیانو عیسایانو به ویل وایي سلیمان علیه السلام جادو کوو وایي ځکه موږ دا کوو الله وایي وما کفر سلیمان وایي سلیمان دا کفر نه دی کړی پام کوئ دې خبرو ته نو دغلته جادو ته څه ویلې کفر وما کفر سلیمان دا کفر سلیمان نه دی کړی دا ستاسو خپل لاس کارونه دي اوس په هغه باندې دا بلیم اچوئ الزام اچوئ نو انشاءالله د دې عیوباتو نه به ځان ساتو که نه انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي اذان وکړه